نو ابراهیم علیہ السلام فوراً سخی ورته حلال کړ او روی ته کوله دام نه چې ودرېږه خوروا پکې سره دریاب مارکه جوړه کړ پوټې به یو یو 15 ته خوروا به چې غوښه یې سینګره وویسته او میلمنو ته یې کېښوده میلمانه وله ګوتې نه وړې نو هغه زمانه کې به دا رواج و چې بعضې خلک به رالل او د چا په کور باندې به حمله وکړه ډاکوان به نو هغوی به د هغه کور خاوند خوراک نه خوړه دا د هغوی رواج و کور مالکان مړم کی او بیا اخبار لیکلی په فرج یې کولاو کړی و هغه چې څه میوې په فرج کې دننه پرتې وې هغه یې خوړلې او مورچې خانه کې ځان له خوراک ګرم کړی دی او خوراک یې هم خوړلی دی هم تې غله وکړي هم په هغه کور کې وله خوراکونه کوي ګوتې وله نوړې دی خوراک له ویرېد چې دا خدای پاکه دا څوک دی خو چې هغه انسانان هغه خلک پې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام خو په زړه کې یره پیدا شوه نو هغوی ورته زر وویې انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو مونږ فرشتې یو مونږ انسانان نه یو مونږ ځکه خوراک نه کوو مونږ فرشتې یو بس ابراهیم علیه السلام مخلق تازه شو هلته بیبي باندې پریشاني راله چې خدای پاکه میلمانه رالل او میلمانه خو زمونږ خو مونږ وله څونه خواري وکړله او سخیم ورله روید که هغې خو وله ګوتې نه وړې دا جوړ ډاکوان دي غریب هم پریشانه خو چې دی وي مونږ د الله استازي یو څنګه راغلی یې مونږ زو د لوط علیه السلام قوم له هغه هلاکو ارسلنا الى قوم لوط مونږ رالیږلي شوي د لوط علیه السلام قوم ته هغه هلاکو نو د لوط علیه السلام خو دا چې دا قانون دی چې یو انسان هلاکیږي ټول قوم دا زمونږ د پښتنو خبره او چې سره پکې لامدم سوځي دغه فوراً د خپل لوط علیه السلام در واره غم شو چې دا قوم هلاکیږي زما واره به څه کېږي زما در واره بچي به څه کوي او د هغه خاندان به څه کوي هغوی سره به څه کوو نو دا فرشتې ورته وي مونږ ته د الله له طرف نه دا حکم شوی دی چې لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو هغوی ته به نقصان نه رسېږي مګر یوه ښځه د لوط علیه السلام چې هغه د کافرانو ملګرې ده به ورسره وجنو یو ښځه به ورسره وجنو باقي به لوط علیه السلام او د هغه خاندان بچ کوو او دلته کې څه چل کوي بیبي ولاړه او پریشانه وه هغې له یې زیری ورکړ وی تا له زیری درکو وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وی تا له زیری درکو تا له به خدای پاک یو بچی درکوي د هغه بچي نوم در لالی ښوده دی پروردګار اسحاق بې نومې او هغې بچي له به خدای بل بچی ورکوي ستان وسیب هم پیدا کیږي د هغه نوم هم الله ښوده دی یعقوب بی ګوره د الله نظام هغه زمونږ پښتانه وایي د هغه مو قادر وروخوري هم په دغه یو ورځ کې د لوط علیه السلام قوم هلاکی او په دغه ورځ کې د ابراهیم علیه السلام بیبي له بچی ورکوي یو ټیم دی او داسې زیرې ورکوي چې زوی به دې کېږي لورم نه په لور باندې بعضې وخت کې دی ورته وایي چې خدای پاک به اولاد درکوي نو اولاد کې زوی هم کیدی شي او لور هم کیدی شي نه زوی به الله درکوي او د زوی دپاره یې ولې د نوم انتخاب هم وکړه چې نوم الله برنه ښوده دی او بیا دایم یو سړي ته وایي چې الله به زوی درکړي یا زوی پیدا شي امکان لري چې دا ماجدې په ماشوموالي کې مړ شي هسې نه نابالغه مړ شي یا بالغ شي مړ شي الله وایي نن وصی به دې کېږي او د نوسی نوم هم الله مقرر کړی دی په اسمان کې چې یعقوب دی دې نه دا معلومه شو چې دا زوی به بالغ کېږي دی ماشوموالي کې نه مري او دی به واده م کوي او د واده نه پس به زوی م کېږي نو بیبي سارې وخندل فضحکت فبشرناه باسحاق وی خندل الیدو انا عجوز زه خو بوډی ښځی یم دغې وخت کې د دې عمر څومره
یا یو لسکم یا پنځکم سل کاله، لسکم یا پنځکم سل کاله. وهذا بعلی شیخه او خاون من بوډای د شپږو شلو کالو دی. نو دی د شپږو شلو کالو دی او زه د پنځکم یا لسکم سلو کالو یم او زه خو شنډ یم. زمونږ بچي به څنګه کېږي، اولاد به څنګه کېږي؟ فرشتې ورته وایي دا د الله فیصله ده. بچي د چا په اختیار کې دي؟ د الله. مونږ وایو دا بچي او دا بعضې خلک په دې دغه کې ناست دي، دا نجومیان په اخباراتو کې اشتهارات چلی، ما له راشئ زوی ورکوم، 2 زامن ورکوم، 3 زامن ورکوم او ګرنټۍ سره ورکوم، ګرنټۍ سره زوی ورکوم. هلکه ګرنټۍ سره څوک زوی ورکولی شي؟ نشي ورکولی. د قرآن شریف وینا ده، الله وی یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور، چاله نارینه ورکوم او چاله جنکۍ ورکوم. دا الله فیصله ده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله لکان او جنکۍ دواړه ورکوم. او څوک شن نه الکې او نه جنۍ وي، دا د خدای خوښه ده. او سړی په خیر او شر څه پوهېږي؟ که الک یې ورکه او هغه الک لوفر او قاتل او ډاکو، نو دا پلار بیا څه وایي؟ یا خدای د دې زوی نه خو نه زوی ښه دی. وایي که نه؟ الله په خپل کار ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. ممکن ده چې د دې سړي په قسمت کې داسې زامني چې هغه زامن ډاکوان او قاتلان او د پلار او مور دپاره د غضب او د قهر ذریعه، نو خدای پاک یې د هغې زامنو نو ساتي اړولی ورنه کړي. چاله خدای زامن ورکړي، لوڼه ورنه کړي. ممکن ده چې دا لوڼه که الله ته پته یي که لوڼه ورکوم، دا به د ده دپاره د رسوایۍ او د شرم ذریعه اړو ورکوم یې وله، او چاله خدای دواړه ورکړي. دا د الله نظام دی. په دې باندې الله ښه پوهېږي. او چاله چې خدای په دنیا کې یو نعمت ورنه کړي، زوی نعمت دی، نو خدای پاک دا نه ده چې ګنې ده سره د خدای دشمني ده. د رسول الله مبارک 4 زامن یې ورکړل، په ماشوموالي کې یې واخیستل. د خدای ورسره دشمني ورسره د هغه نه د خدای زیات محبوب بل بنده څوک و؟ زه خو شنډه یم او زما دا خاوند خو هم شنډ دی. مونږ بچي به څنګه کېږي؟ وی دا د الله فیصله ده، مونږ د ځانه خو نه وایو. پروردګار به تعالی بچی خامخا درکوي. نوم الله مقرر کوي اسحاق، او د اسحاق نوم ول الله ولې مقرر کوي؟ علما وی اسحاق عبرانی لفظ دی، په معنا د یضحکو سره دی. یو الک معنی سره فلان چې څوک خاندي، خاندي، یو دا د خندا فعل دی. نو دغه وخت کې چې دا زیری ورته شو، نو دی او خندل، داسې خنده وکړه چې د ما بچي به څنګه کېږي، زه خو شنډ یم. الله نوم ول هغې سره مناسب کېښه. پروردګار اقصې وکړه. د دغې زیرې نه 1 کال پس د بیبي سارې زوی پیدا شو. نوم خو د بره نه منتخب شو، د الله د طرف نه اسحاق نوم وله کېښودی شي. دا د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر. اسماعیل علیه السلام ته 14 کاله مشر او د 14 کاله کشر. او بیا د اسحاق علیه السلام د خدای پاک زوی ورکړه یعقوب علیه السلام. او یعقوب علیه السلام د خدای پاک 12 زامن ورکړي، یوسف علیه السلام او د هغه 11 رونه. او د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو. دا بنو اسرائیل چې څومره دي، دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاد دی. دا هغه د هغه 12 زامنو اولاد. نو د اسحاق علیه السلام اولاد شو. نو د اسحاق علیه السلام نه خدای پاک ډېر لوی نسل خور کړی دی. او د اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجرې نه چې کوم بچی پیدا و، په عربو کې دا ډېر لوی نسل خدای پاک د هغوی نه خور کړی. لوی منقبت خدای دواړو بچو له ورکوي. اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دا دواړه یو ځای شو، نو بیت الله شریف یې جوړ کړ. او اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یو ځای شو. ابراهیم علیه السلام یو ځای شو، نو رب العالمین ورته دا حکم ورکړه چې بیت المقدس جوړ کړه. نو دا موجوده بیت المقدس دا د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د لاس جوړ شوی بیت المقدس. رستو بیا را دې نه رستو پکې نورو بادشاهانو کار کړی دی.
بیت المقدس چې کوم د اسحاق علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام پلاس جوړ دی دا په مخ د ځمکه 3 نمبر برکتی جماعت دی. اول نمبر برکتی جماعت دا بیت الله شریف دی. 2 نمبر برکتی جماعت دا د حضور پاک جماعت مسجد نبوی چې وته په مدینه منوره کې، او 3 نمبر برکتی جماعت دا بیت المقدس دی. اوس خو ډېر لوی جماعت دی او ورونو اوس د زمونږ په قبضه کې نه دی، د اسرائیلو په قبضه کې دی، یهودیانو نیولی دی او د هغې په قبضه کې دی. او که د څوک خوښی وي نو مانځه ته خلک پرېږدي، او چې کله یې خوښه ني نو مانځه ته ورته څوک اړو پرېږدي نه. او دا موجوده بیت المقدس دا هم هغه دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام د لاس دی، خو دا وروسته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی دی. دا موجوده بیت المقدس د سلطان صلاح الدین ایوبي د لاس دی. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله هغه فرمایل هغه وی زه تریم د بیت المقدس جومات وی په دې جومات په دې دیوالونو باندې ټایل لګولی دی او یې ناشنا ټایل دی. وی چې مخامخ ورته ته ګورې نو یو خشته نقشه به راته ښکاري، خو که لږ ښي طرف ته دې ورته داسې پترس شوې نو په هر یو ټایل کې د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر درته ښکاري. که ښي طرف ته پترس کېږي او که ګس طرف ته پترس کېږي د هغه فوټو درته پکې ښکاري. او هغوی به فرمایل وی یو منبر پکې پروت دی، منبر، او دا منبر داسې دی چې دا د یو کجورې د تنې نه جوړ شوی دی او پکې نه میخ شته او نه پکې پیوند شته، داسې منبر دی تراشلی دی او د هغې نه منبر جوړ کړی دی، نه میخ شته او نه 2 تختې یو ځای شوي دي چې ګنې هغې یو ځای کړي دي، داسې ناشنا منبر پکې پروت دی. خدای پاک د بیت المقدس آزاد کی. نو رب العالمین د چا خواری بسه نه بوزي. بی بی سارا د خپل خاوند سره هجرت وکړه، په مخ د ځمکه لومبې هجرت دې وکړه، نو الله ورله وښوله دعاګانې به یې کولې چې خدای مونږ له بچی راکړه، یا الله مونږ له بچی راکړه، یا الله مونږ له بچی را. د بچي سوال به کوې په دې خدای پاک خوشحالېږي، خفه کېږي نه. نو خدای پاک په بوډاوالي کې بچی والا ورکړه، او داسې بچی والا ورکړه چې هغه پیغمبر شو اسحاق، او د نوم انتخاب هم الله وکړه، او ورپسې بل بچی نوسی یعقوب علیہ السلام هغه پیغمبر، او د هغه نه پس بیا چې کوم بل د نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام هغه پیغمبر، او په نسب کې 3.5 زره یا 4 زره پیغمبران خدای پاک پیدا کړل. خواری د چا بس نه ګرځي. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې بیت المقدس چا جوړ کړی دی، په دې پرچو کې اکثر سوالات راځي، نو ته به ورته په جواب کې څه وی چې دا ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام جوړ کړی، هغې دواړو په شریکه جوړ کړی. او دا اسحاق علیہ السلام څوک و؟ وی دا د ابراهیم علیہ السلام زوی. اسماعیل علیہ السلام د کشري بیبي و، د هغه نه 14 کاله کشر دی، هغه ته 14 کاله مشر، هغه په لاس هم خدای پاک قربانۍ ورکړي دي، او هغه په لاس هم رب العالمین قربانۍ ورکړي دي. زمونږ په دې خلکو کې یو غلط سوچ روان دی، که په چا بیماری راشي خلک وی دا د خدای نه دی خوښ، که په چا څه تکلیف راشي، مال یې هلاک شي یا څه بل څه تکلیف راشي، وی خدای رانیولی دی. که د چا بچو ته څه نقصان رسیږي، هلکه وی که نه بختانه زمونږ دا وایي موله خدای رونیوه که نه، دا اوس خدای رانیولی دی که نه، داسې به چرته هم نه وایه. د دنیا دا مصیبتونه بېشکه کله د نیوکې ضرورت دغه وي، کله د الله د طرف نه نیوکه هم کیدی شي او د خدای قهر او غضب هم کیدی شي، دې کې شک نشته. لیکن کله د ازمایش د انسان د ګناه د رجېدو ذریعه هم ګرځي. پروردګار یو انسان نه ګناهونه شوي وي، تکلیف پې راولې، ګناه پې الله رجې، او کله د دنیا دا تکلیفونه
دا د انسان د مرتبه د بلندېدو ذریعه هم دی. لکه د ابراهیم علیه السلام ته به څه وایې چې ابراهیم علیه السلام بادشاه ونیو او جیل کې وغورځو، نو ته به څه وایې چې دا خدای را نیولی؟ یا د ابراهیم علیه السلام نه بی بی بادشاه بوتله، نو ته به څه وایې چې دا خدای را نیولی دی؟ یا اسماعیل علیہ السلام راوست سره د بلې بی بی او په دشت و بیابان کې پرېښود، نو ته دا ویلې چې دا خدای را نیولی دی؟ نه، داسې نه شي ویلی. دا په خدای پاک د هغه مرتبې اوچتولې، نمبر 1. او نمبر 2 مخلوق ته الله دا ښیي که په مخلوق داسې قسمه تکلیفونه او مصیبتونه راشي، نو مخلوق به الله ته فوراً رجوع کوي او ځان ته به ابراهیم علیه السلام را مخکې کوي. ابراهیم علیہ السلام بزان ترا مخ کی مالا چاچٹ را کرو دا میں زکا ہوئی وی پدے زمانہ کے پدی مسلمانانو مائند ابتلاعات راغلی دی، لکا پا افغانستان کے یا پا عراق کے یا دلتا کہ پا باز علماء باندے و پنیکانو وی باز خلق ہوئی کہ دا خدای رانی ولی دی. نو ما ځکه دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده. په احد کې 80 کسان صحابه کرام شهیدان شو، دا بل مثال در کوم. او د حضور پاک مبارک تر حضرت حمزه رضی الله عنه پسونه بے دردی شهید شو. دا ویل شي چې صحابه خدای را نیولې دي؟ شهادت د مسلمان د پاره خو د خدای نیوکه نه ده. یو مسلمان شهید شي او په دې رب العالمین دا مسلمان جنت ترسی او جنت الفردوس په الله ورکی. نو د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه کله د خدای نیوه کوي بېشکه الله په زور ورکی بندله، او لیکن کله کله په خدای پاک د بنده نه ګناهونه رجی او کله په رب العالمین د بنده لپاره مرتبه بلندی. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعض وخت کې د یو بنده لپاره الله تعالی په جنت کې یو لویه مرتبه مقرر کړي، وی دی اغی مرتبه تا په خپل عبادت نشی رسیدی، دومره عبادت دی نشی کولی چې هغه مرتبه ته ورسی، نو الله په دنیا کې تکلیفات راولی، دا هغه تکلیفاتو په برکت رب العالمین هغه مرتبه ته ورسی. او بیا د دنیا د تکلیفاتو خدای په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. دا د ابراهیم علیه السلام له څونه اجر میلاو شو. ټیک ته تکلیفات ډیر زیات تیر شو، وطن یې پرېښود، مور پلار یې پرېښودل، اور ته هم غریب پرېوت، بچې ماشوم هم د بیت الله خواله راولي او دلته کې په دشت و بیابان کې پرېږدي، بیا دا بچې الالولو دپاره هم سملی. لیکن خدای پاک څونه لویه مرتبه ورکړه، د 4,000 پیغمبرانو نیکه دی او د موږ د دواړو جهانو سردار پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په نیکوالی فخر کوي. فخر معراج نه چې کله راغی حضور پاک مبارک نو بیان به کو وی د عیسی علیه السلام شکل د پلانکي سړي په شان دی، هلته ولیدل کنه موسی علیه السلام شکل پلانکي ته وی ګوره د هغه په شان دی، او ابراهیم علیه السلام د چا په شان دی، وی ما ته وګوره وی په ټول اولاد کې د ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم، زما د هغه شکل یو شان دی. نو د حضور پاک څونه خشته ښکلی شکل و، وی ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم په اولاد کې، وی زما د هغه یو شکل. نو تکلیفات تیر شو، لیکن خدای پاک وله څونه خشته بچي ورکړل، او د یو بچي په لاس بیت المقدس جوړ شو، د بل بچي په لاس بیت الله جوړ شو، او په نسب کې پیغمبران. اسحاق علیہ السلام د 180 کالو په عمر کې وفات شوی دی، لوی عمر ولا خدای پاک ورکړی 180 کاله. او الخلیل خار ورته وی، اوس هم د بیت المقدس سره خوا کې خار دی الخلیل، په دې نوم اوس هم دا خار شته دی. د ابراهیم علیه السلام قبر هملته دی او د اسحاق علیه السلام قبر هملته دی، دواړه یو بل سره نږدې دفن دي په الخلیل خار کې، د ابراهیم علیه السلام سره نږدې د خپل بچې. زمانو د انبیاء کرام دا خدای پاک د هدایت ستوري را لېږلي، اوس پیغمبران نه راځي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی پخوا په هر یو قوم کې و پیغمبر دا هغه قوم د هدایت لپاره، او چې پیغمبر بلال
وی اللہ با بل پیغمبر پیدا کر وی لا زمانہ پس بل پیغمبر نرازی بس دا پیغمبرانو سلسلہ پر رسول اللہ مبارک ختم شو وی دا دی دا سے مثال دی نبی علیہ السلام فرمائی لکه یو خشتخ کل بلڈنگ تی چا جوڑ کری وی او دا یوی خخت زی پکی نیم گڑی وی صرف یو خختا وی یو سړی د دې بلډینګ نه غیر چا پیره چکر وی یاره څه خشتخ کول بلډینګ دی یاره ارمان کدا یو خخته پکې نیمګړی نه وي ډېر ښکلی بلډینګ دی خو دا یوه خخته پکې نیمګړی ده حضور پاک فرمایي د پیغمبرانو د هغه بلډینګ هغه نیمګړی خخته زیمه هغه خخته یې زه چوم په ماغه بلډینګ پوره شوی اوس پکې د بلې خختې ځای نشته نو زمانه پس به څه کېږي نبی علیہ السلام فرمایي زما علما زما د قرآن او زما د حدیثو پوی خلق عالمان دا به زما د هدایت ستورې رڼاګانې امت ته به زما دین دوی رسی قرآن به دوی رسی احادیث او فقه د فقه شرعي مسائل به دوی رسی پیغمبر به نه راځي رب العالمین دی مونږ د انبیاو د پیغمبرانو په نقش قدم روان خدای مونږ ته هدایت را رسیب او الله د ګمراهۍ نه په امن او امان کې وساتي. یو